السلام علیکم ملګرو انتهایی ضروری خبر دی ضروری پیغام دی ملګرو دا مخ کې خامخا شیر کوي د مسلمانانو سره دا واقعیا په پیښور کې راغلی ده چې د فیصل غازی فیصل په نوم باندې هغه غازی چې مفتی ندیم صاحب د هغې باره کې ذکر کړی دی او مفتی ندیم صاحب وایي چې اطلاعات را روان دي او په سوشل میډیا هم دا خبرې چلیږي چې د غازی فیصل په نوم باندې چې کوم غازی دی چې هغه یو څو کاله مخکې یو سړی وجلی و یو سړی مردار کړی و چې هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم ګستاخي کړې وه د ختم نبوت دعوی کړې وه او دا غازی فیصل په نوم باندې یو ځوان یو مسلمان هغه را پاسېدلی و او هلته په عدالت کې دغه ګستاخ او دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ګستاخي کړې وه د ختم نبوت دعوی کړې وه نو هلته په عدالت کې هغه ویشتلی و هغې وجلی و هغې مردار کړی د مفتی ندیم صاحب د خبرو خلاصه دا ده او مفتی ندیم صاحب باقاعده طور باندې د خیبر پښتونخوا حکومت ته وارننګ ورکړی دی او یو هفته ټیم یې ورکړی دی او مفتی ندیم صاحب دا خبره کړې ده چې غازی فیصل په کار خو دا وه چې د ده د رهایۍ دپاره خلکو کوششونه کړي وې خو الټا اوس خبرونه را روان دي او ډېر افسوسناک اطلاعات را روان دي چې غازی فیصل باندې په جیل کې تشدد شروع شوی دی وهل ټکول شروع شوي دي او په هغه باندې انتهایی ظلم شروع دی نو مفتی ندیم صاحب د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا درخواست کړی دی چې په یو هفته کې دننه که تاسو دغه د جیل چې کومه انتظامیه ده یا سوپرډنټ دی که یو هفته کې دننه دا تاسو معطل نه کو دا تاسو ختم نه کو دغه کوم خلکو چې ظلم وهل ټکول او تشدد په غازی فیصل باندې شروع کړي دي نو انشاءالله ټولو مسلمانانو ته دا پیغام دی دا درخواست یې ورکړی چې پېښور ته به ځو او د دې حکومت خلاف او چې دغه سوپرډنټ او د جیل چې کوم خلک دي د ظلم یې شروع کړی که د دې خلاف حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ایکشن وانخیستو او دغه خلک یې معطل نه کړو او غازی فیصل یې د دې تشدد نه بچ نه کو نو خیبر پښتونخوا په ځمکه باندې بالخصوص پېښور کې به د خپې د ویښېدو ځای نه انشاءالله په دې مسله کې چې څوک سیاسي بازي کوي سیاسي پارټي بازي کوي دا به ډېر بېغیرته انسان یې ځکه مفتی ندیم صاحب وایي چې دا مسله زموږ د عقیدې او زموږ د ایمان مسله ده مفتی حسن صاحب وایي د ختم نبوت دپاره چې څوک کار کوي یعنی په کمترین درجه کې دې کار کوي نو د الله نه امید دا دی او د الله په ذات قسم خوري چې دغه سړی کنفرم جنتي دی نو مسلمانانو ته پکار ده چې د علماو سره کلک ودرېږي د مفتی ندیم صاحب په دې اواز باندې لبیک ووایي او که خیبر پښتونخوا حکومت دغه خلک منې نه کړه دغه معطل ختم نه کړه نو انشاءالله ټول مسلمانان به راوځي او د پېښور په دغه خاوره باندې به خپل ایمان خپل غیرت دوی ته ښایي چې تاسو څنګه په یو عاشق رسول باندې تشدد کوئ په هغه باندې ظلم کوئ په